صادق خان د 400 دا واینز هغه کس څوک چې همیشه زمونږ په مخونو باندې خنداګانې راولي هغه په یو لایو ویډیو کې په خپله په ژړا شو او وجه څه ده دغه ویډیو ګورو او بیا راځو یو څو خبرې په دغه باندې زه تاسو سره شریکوم. دغه ویډیو وګورئ چې صادق خان په دغه لایو ویډیو کې ولې په ژړا شو، وجه څه وه، دغه ویډیو وګورئ. نن زما د ټول د ژوند نه چې کله نه ما ویډیوګانې شروع کړي زما سپیشل لایف ته نن هغه هم په دغه وجه باندې چې دا شات چې کوم زما روډ دی نن دی د وطن نه مسافرۍ له روان دی او نن زما پریشن هم دی. کله ناکله زموږ د پښتنو په دې ژوند کې داسې قسمه حالات راځي چې دې نه مخکې مې کوم ورور لاړ مشر نو چې راتلنو په دې دنیا مې والد صاحب نو مړو نن دی روان دی او الله دې وکړي چې دی راځي او موږ هم ټول ټیک ټاک یو دیم ټیک ټاکي هغه په دغه وجه باندې چې زمونږ د پښتنو ترمنځ خوشحالي نه یا او الله دې وکړي زمونږ د هر مسافر دپاره په وطن باندې دغه شانتې څه بندوبست وشي چې موږ د خپلو بچو نه د خپلو وروڼو خویندو نه او د مور پلار نه مسافرۍ له نه ځو. خو نن زما اسپتال کې اپریشن دی خو دا ملګري ورسره راغلي دوی ایرپورټ ته بوځي زه دونه مجبور یم چې نن د سره زه ایرپورټه پورې هم نشم تللی ځکه چې نن زما چې کوم ټایمینګ دی د اپریشن نو هغه ټایمینګ د وطن نه د بهر د تلوم دی. څوک درته یادېږي په تګ وخت کې؟ عایشه لور مې ده ډېره زیاته راته یادېږي یار عایشه او بس نور ټول راته یادېږي. دا ملګري مې وګوره دا ټول ملګري ولاړ دي والله که یو مې هم دړه نه وځي دا منې خو بس څه به وکړو مسافري د مجبورۍ نه راځي. یو والد نو هغه د پیسې دی ته دومره پیسې وګټه چې آینده لپاره راځي چې ته چاته حاجتمند نه یې ستا چاته ضرورت نه یي چې خپل کاروبار دا نه شروع کړې. دغه ویډیو مو وکتله معلومه شوه تاسو ته چې صادق خان ولې په دغه ویډیو کې په ژړا شو. په یو ورځ باندې په کومه ورځ باندې چې د ده اپریشن و د ګردې په دغه ورځ باندې د ده ورور بهر ته روانو یعنی مسافرۍ له روانو. نو ډیره د افسوس خبره ده ډیره د خفګان خبره ده چې یو سایډ ته ستا په تا باندې بیماري وي خپله سخته وي د باندې او بل سایډ ته د رور یا پلار یا بل رشته دار د کور یو کس هغه مسافرۍ له روان وي. نو په دغه ټایم کې چې په انسان باندې څه تېرېږي نو یقینا دا هغه کسانو ته پته وي په چا باندې چې تېره شوي وي په خپله چې څوک مسافر وي یا د چا رور د چا پلار چې مسافرۍ له تللی وي یا ځي نو هغه ته د دغې درد د دغې تکلیف احساس کیږي. په دې ملک کې چې څوک هم راغټېږي هغه دغه کوشش کوي چې زه بهر ته لاړ شم او بهر چې دی هغه ځان کامیاب کړم ځکه چې هغه ته پته ده چې په دې ملک کې داسې هېڅ څه نشته دی د هغه د کامیابۍ لپاره داسې هېڅ څه نشته دی چې هغه پرې خپل ژوند تېر کړي. د روزګار تاسو ته پته ده چې روزګار څنګه دی دلته که د روزګار شروع کو نو هغه هم ناکامیابه وي که دلته امن نشته دی دلته روزګار نشته دی دلته جابس چې دی هغه نشته دی نو هر یو کس کوشش دغه کوي چې زه بهر لاړ شم او بهر هغه خپل ټیلنټ چې دی هغه هلته ضایع کوي خپل ځواني چې دی هغه په مسافرۍ کې تېروي خپل ژوند چې دی هغه په مسافرۍ کې تېروي. وجه څه ده چې په دې ملک کې روزګار نشته دی په دې ملک کې امن نشته دی په دې ملک کې مهنګایي ده. دغه وجه ده چې هر یو کس د بهر کوشش کوي چې بهر ته لاړ شي او هلته ځان کامیاب کړي. دغه ځوانان خپل ټیلنټ بهر ضایع کوي خپل ټیلنټ بهر دنیا ته ورکوي. الله تعالی دې د ټول مسافرو مل شي الله تعالی دې ټول مسافر کامیاب کړي او الله تعالی دې د ټول مسافرو په خپل ملک باندې د رزق سبب وګرځي. صادق خان ته ډیره زیاته دعا کوئ چې د دغې ګردې دغه اپریشن کامیاب شي
او الله تعالی ولا روغ صحت ورکړي. زما خو دغه دعا ده صادق خان لپاره چې الله تعالی دې همیشه خوشاله ساتي، الله تعالی دې ولا نور هم کامیابیانې ورکړي او الله تعالی دې ولا روغ صحت ورکړي. زما د سایډ نه دغه دعا ده، تاسو هم ورته دعا کوئ چې الله تعالی ولا روغ صحت ورکړي او ټول مسافر دې الله تعالی خوشاله او کامیاب ساتي.